السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پرائیویٹ فند کې د زکات حکم. پرائیویٹ فند په دوه قسمه دی، یو د حکومتی پرائیویٹ فند دی او یو پرائیویٹ کمپنیانو کې پرائیویٹ فند دی. د حکومت چې کم پرائیویٹ فند وي په هغو کې د ملازمینو اختیار نه وي، نو د دې وجې پر ملازمینو باندې د دې زکات مخکې در حاصلېدلو نه دی لازم. چې کوم وخت ملازمینو ته دغه خپل پرائیویٹ فند حاصل سلو او بیا کال باندې تیر سو، نو بیا زکات ورباندې لازمیږي. البته که چیرې دا ملازمین دغه فند د حکومت څخه راوباسي او بیا په انشورنس کمپنۍ کې یا په یو بله کمپنۍ کې داخل کړي، نو د داخلېدلو د ورځو څخه چې یو کال تیر سي زکات ورباندې لازمیږي، ولې چې د ده په خپله قبضه کې دا د یوه رالی. او دویم قسم بیا پرائیویٹ کمپنیانې دي. په پرائیویٹ کمپنیانو کې چې کم پرائیویٹ فند جمع وي، د هغه زکات د یوه کال په تېرېدلو سره ورباندې لازمیږي. ولې په پرائیویٹ کمپنیانو کې دغه فند د یو کمپنۍ ته ور حواله کیږي چې په هغه کمپنۍ کې د دغه ملازمینو یو نماینده او یو وکیل چې وي هغه ناست وي. نو د وکیل قبضه دا د موکل قبضه شمارل کیږي، ګویا کې د ملازمینو په قبضه کې دغه فند یوه رالی. البته که چیرې په پرائیویٹ کمپنۍ کې د دغه ملازمینو نماینده نه وي موجود، نو په دغه صورت کې بیا د دې حکم د هغه حکومتي فند رنګه دی، یعنی زکات نه ورباندې لازمیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.